बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। द ऑनलाइन क्लासेस सिलसिले की द केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 11 कम हेडिंग چې تاسو ته دا وخت په سکرین باندې ښکاري څه دی مالیکیول بچوړیا تاسو ته به که یادي په پریویس لیکچر کې مونږ دا ویلو چې وات از ریلیټیو اټامیک ماس اینڈ اټامیک ماس یونټ ریلیټیو اټامیک ماس په باره کې مونږ دا خبره کړو چې دا مونږ د اټمونو ماسز اخلو د یو سیز سره پر ریلیټیو کې اخلو او هغه ریلیټیو به زموږ سره هغه سیز به زموږ سره سټنډرډ وي او هغه سټنډرډ مونږ څه اخیستی کاربن 12 یو اخیستی ولې یو کاربن 12 اخیستی کاربن 12 په دې اخیستی چې مونږ یې زموږ سره ارزان دی لیس ایکسپینسیو دی بل ایزیلی اویلیبل دی په نیچر کې په قدرت کې زیات موجود دی پرسنټیج ابنډنس سره نور کاربن 13 14 نسته سیوا دی او بل دا خبره کړو چې سالډ دی او سټیبل دی چینجز پکې ناراضي چینجز پکې زر زر ناراضي بیا اے ایم یو ویلو اټامیک ماس یونټ څه ته وایي نو موږ د دغه کاربن 12 د دغه کاربن 12 1 اوور 12 ته مطلب څه دولسمې حصې ته یو یونټ ته دې ته موږ څه وایو اټامیک ماس یونټ بیا هغه کالکولیټ کړو څه ته کنورټ کړی و ګرام ته او کیلو ګرام ته نو ګرام کې موږ دا خبره کړې وه چې 1.66 انټو 10 رس پاور ماینس 24 ګرام برابر دی او په کېجي کې د 10 رس پاور ماینس 27 کیلوګرام سره برابر دی صحیح شو دا و زموږ سره څه پریویس لیکچر وس نننی لیکچر چې زموږ سره کوم دی نو هغه متعلق دی د مالیکیول په دې کې به اوس موږ اول وایو چې مالیکیول ولې جوړیږي ایټمز مالیکیول ولې جوړوي دویم به پکې وایو چې مالیکیولز څه ته وایي مالیکیول څه ته وایي دریم به پکې وایو د هغې اګزامپلز کم دي د مالیکیول اګزامپلز کم دي او بل به وایو چې د مالیکیول ټایپس کم دي کم ټایپس د مالیکیولز موجود دي نو زه خپل لیکچر طرف ته او شروع کوم نو ټول نه اول خو دا خبره بچوړه چې مالیکیول ولې جوړیږي صحیح ده ایټمز ولې مالیکیول جوړوي یا ایلیمنټس ولې مالیکیول جوړوي نو ځکه بچوړیا چې علاوه د نوبل ګیسز نه علاوه د انرټ ګیسز نه علاوه د زیرو ګروپ نه کم ته چې موږ 8 AM وایو صحیح ده دا ټول چې ما تاسو ته دا د یو ګروپ نیم دی په کوم کې چې هیلیم نیان ارګان کرپټان زینان اینډ رډان موجود دي د دغه ګروپ نه علاوه باقي چې څومره هم دي ایټمز دا انسټیبل دي د هغو سره اټلیسټ یو الکترون سره خامخا انپیر موجود دی دغه الکترون پیر کول غواړي دغه شیلونه کمپلیټ کول غواړي نو دغه دپاره د ایټمز د یو بل سره ریاکشنز کوي ریاکشن مینز د یو بل سره بانډینګ جوړوي صحیح ده مطلب سره یا به یو بل الکترون ورکوي او یا به یو بل سره الکترون شیر کوي یا به د یو بل سره الکترون شیر کوي لکه کوم چې موږ آینک بانډ او کولنټ بانډ کویلو په فارموله یونټ کې ډسکس کړو صحیح ده نو چې دا کله وکړي الکترون یا ورکړي او یا شیر شي نو موږ شیر د دې شیلونه څه شي کمپلیټ شي او مالیکیول څه کې بانډ جوړ کړي او بیا موږ څه جوړ شي مالیکیول جوړ شي نو ځکه ایټمز چې دي نو مالیکیول جوړي ځکه چې دې سړي انسټیبل دي سټیبلیټي غواړي صحیح ده نو اوس زه مالیکیول طرف ته نو بچوړی د ډیفینیشن نه مخکې د مالیکیول یو څو پوینټس دي چې هغه پوینټس کلیر کو نو اوس به اول په دې سلایډ کې ووایو او په نیکسټ سلایډ کې چې دی نو په هغې کې به تفصیل سره بیان کو د ټول نه اول پکې زموږ سره راځي څه کیمیکل کمبینیشن آف ایټمز چې مالیکیول به صحیح کیمیکل کمباین شوي وي پکې ایټمونه د ایلیمنټس چې کوم ایټمز دي نه به پکې صحیح کیمیکلی کمبایني smallest unit or particle of substance صحیح ده موږ د میټر smallest particle دی د میټر څه دی smallest particle دی نو اوس به تاسو وایئ بچوټې چې د smallest particle د میټر موږ ایټم ته هم وایو چې د smallest particle of matter او دلته هم وایو نو په دواړو کې فرق څه شو نو په دواړو کې فرق بچوټې څه شو can exist freely in nature صحیح ده چې مالیکیول به په نیچر کې فریلی ایگزیسټ کیدی شي او ایټمز ما تاسو ته وایي چې ایټمز به نشي بغیر د نوبل ګیسز نه نور به نشي ایگزیسټ کیدی فریلی ان نیچر نشي ایگزیسټ کیدی ها مے بی کمپوزڈ اپ لائک اور ان لائک ایټمز یا به پکې سیم هم ایټمز کیدی شي او یا پکې ډفرنٹ ایټمز هم کیدی شي مطلب H2 هم کیدی شي او CO2 هم کیدی شي shows all the properties of that particular
substance. صحیح ده موږ سو shows all the properties of that particular substance. مطلب د کم سبسټانس نه د کم میټر نه چې د سمالست یونټ راغسته د سمالست پارټیکل راغسته ده نو په دې سمالست پارټیکل کې به د دقیق میټر ټوټل پراپرټیز صحیح موجودي د هغې خصوصیت به پکې صحیح موجودي موږ ته به د دقیق سبسټانس ټوټل خصوصیت ته ښیي دغه ټوټل پراپرټیز به راته شو کوي لکه فار ایګزامپل موږ H2N2O3H2O صحیح ده H2N2O3H2O دا زموږ سره سری مالیکیولز اگزامپل دی هایډروجن ګیس دی نایټروجن دی اوزون دی او واټر دی صحیح شو نو اوس زه اوس په بل سلایډ کې مونږ یو یو دا ایکسپلین کوو نو ټول نه اول مونږ chemical combination means product has different properties than that of reactant combining elements reactants تو combining elements مطلب څه شو چې chemical combination مطلب دا دی بچوړیا چې کله دوه سبسټانسز کله دوه ایټمز کله دوه ایلیمنټس دا د یو بل سره کمباین کیږي او نوې ایلیمنټ یا نوې سبسټانس یا نوې کمپاوند یا نوې مالیکیول جوړوي یا نوې پروډکټ جوړوي نو موږ وایو زموږ سره به د دقیق پروډکټس د دې اولني کمباینینګ ایلیمنټس ریاکټنټس د دې نه به پراپرټیز صحیح چینج به وي پراپرټیز به بدلی شوي د هغې هغه پراپرټیز به چینج شوي په دې کې به اوس نوي پراپرټیز په دې پروډکټ کې موجود دي لکه فار ایګزامپل موږ H2O چې جوړیږي هایډروجن اور اخلي اکسیجن به چوړه اور لګولو کې هیلپ ورکوي نو موږ وایو زموږ سره چې جوړ شي H2O اور څه کوي وجني صحیح ده مطلب هایډروجن اکسیجن دواړه اور والا دي صحیح ده H2O څه کوي هغه اور وجني مینس پراپرټي چینج شوه پراپرټي سره لا شوي ده کیمیکل کمبینیشن شي مالیکیول H2O جوړ شي نو کیمیکل کمبینیشن پکې راغلی دی صحیح شو بل smallest unit of substance صحیح ده د سبسټانس موږ smallest unit دی smallest particle دی د میټر د یو میټر smallest particle دی نو څنګه اوس ګورئ بچوړیا دې فګر ته تاسو وګورئ په دې فګر کې تاسو ته راغلي ډېر شی واټر مالیکیول دي ډېر شی واټر مالیکیول دي لکه موږ وایو مطلب څه شو د خبرې مطلب مې دا شو چې تاسو په یو ګلاس کې اوبه راواخلئ څه راواخلئ په یو ګلاس کې اوبه راواخلئ تاسو وګورئ په دغه ګلاس کې به په دغه ټایم باندې بلین نو بلکې ټریلیون اف واټر مالیکیول صحیح موجود دي بل هاشی واټر مالیکیول به پکې صحیح موجود دي خو دا ټول واټر مالیکیول به جسټ دې فګر په شانتې د یو واټر د یو H2O یونټ نه به صحیح جوړي صحیح ده یو اکسیجن او دوه هایډروجن دا به پکې راغونډ شي او یو واټر مالیکیول به څه کړی راښکړی به وي دغه ټول مالیکیول چې دا به ټول چې دي نو دا به بچوړی زموږ سره څه نه جوړي دا به ټول بیا زموږ سره جوړي صرف د دې یو نه تاسو اوس ګورئ دا یو چې دی دا د دې سره سمالست یونټ دی دا یو د دې سمالست یونټ دی نو اوس د دې څنګه پراپرټي ده د دې H2O د دې یو مالیکیول چې څنګه پراپرټي ده نو هغه به د دې ټوټل سبسټانس صحیح پراپرټیز وي صحیح ده د دې سبسټانس کې چې څومره هم H2O موجود دي د هغو پراپرټیز به د دې په شانتي صحیح یو شانتي به وي صحیح ده بل څه دی can exist freely in nature مونږ په قدرت کې فریلی پاتې کېدی شي جسټ لایک داسې دا شیپ ته یې نه نو جسټ لایک فریلی پاتې کېدی شي یوازې پاتې کېدی شي بچوړه دین اکثر خلک مطلب اخلي چې ریاکشنز نه کوي ریاکشنز کوي د واټر ډېر شي ریاکشنز موجود دي زموږ سره د واټر زموږ سره ډېر شي ریاکشنز موجود دي خو مونږ وایو دلته مطلب څه دی چې په دې کې کم اټمز را یو ځای شوي دي کم ایلیمنټس را یو ځای شوي دي نو هغه به صحیح سټیبل به وي دا مالیکیول به صحیح سټیبل به وي په دې کې دا کم ایلیمنټس کمباین شوي دي د هغو شیلونه به صحیح سټیبل شوي به وي هغه به کمپلیټ شوي به وي د هغو شیلونه به صحیح کمپلیټ دي نو فریلی به پاتې کېدی شي د هغو بیا بانډینګ ته ضرورت نه وي صحیح شو نو کین ایگزسټ فریلی ان نیچر بل may be composed of like or unlike atoms صحیح ده مونږ وایو د لایک یا unlike atoms هم کېدی شي سیم atoms هم را یو ځای کېدی شي او ډفرنٹ atoms هم را یو ځای کېدی شي لکه دې نه لاندې تاسو وګورئ څه لیکلی H2 اګزامپل H2 کې تاسو وګورئ هایډروجن اینډ بل هایډروجن نو دواړه سری سیم atoms دي د یو ایلیمنټ نه د یو ایلیمنټ atoms دي د بل سایډ ته تاسو وګورئ کاربن ډای اکساید کاربن اینڈ اکسیجن دواړه څه دي ډفرنٹ ایټمز دي کاربن جدا ایټم دی او اکسیجن جدا دی نو موږ وایو سیم ایټمز هم کېدی شي او ډفرنٹ
هم کېدای شي. نو سو مالیکول از ډیفاین ایز. اوس په مالیکول موږ دا خبرې خو موږ وکړې، دا پوینټس موږ ډسکس کړل، خو اوس په د دې مالیکول ډیفینیشن موږ څنګه کوو؟ پراپر ډیفینیشن یې لیکو. موږ وایو څه؟ د سمالست پارټیکل اف میټر وچ کین exist free in nature and may be composed of like or unlike atoms and shows all the properties of that substance. مونږ وایو زموږ سره وسره د میټر هغه سمالست پارټیکل دی چې کم ځان له یوازې پاتې کېدی شي، د اټم سره ډفرنس وینئ، ځان له یوازې پاتې کېدی شي په نیچر کې، او د سیم یا د مختلف اټمونو نه جوړي and shows all the properties of that substance. د یو H2O د څنګه چې په فګر کې تاسو ته ما کلیر کړي، د یو H2O څنګه پراپرټي د دغه شانتي به د هغې ګیلاس ټوټل پراپرټي به د ګیلاس پسې ټوټل پراپرټي به مطلب د یو مالیکول به د هغې میټر څومره هم میټر ته راغستی دی د هغې د یو مالیکول پراپرټیز به د ټول میټر د مالیکول د پراپرټیز په شانتې وي. صحیح ده. اوس به جوړه دا خو شو د مالیکول خبره. اوس د مالیکول زموږ سره ټایپس دي. دا ټایپس مینلی به جوړه موږ ډیوایډ کړي دوو قسمو ته. یو ته موږ آن د بیسس اف نمبر اف ایټمز، څه ورته آن د بیسس اف نمبرز اف ایټمز، بل ته آن د بیسس اف نیچر. په دوو کلاسز کې یو کړي دي، یو ته موږ نمبر اف ایټمز او بل ته وایو آن د بیسس اف نیچر. ډېر زیات آسان دی. صحیح ده. وضو مخې ته آن د بیسس اف نمبرز اف ایټمز دی راخلو. صحیح ده. په دې کې به جوړې زموږ سره ټول نه اول راځي څه؟ مانو اټامیک مالیکول. څه به راځي؟ مانو اټامیک مالیکول. مانو مینس ون. به جوړې مانو څه ته وایي؟ ون ته، یو ته. دا به اوس د یو اټم نه جوړي، دا به اوس د څه نه جوړي؟ د یو اټم نه جوړي. موږ وایو میډ اپ اونلی ون اټم. د یو اټم نه به داسې جوړي. فار ایگزامپل موږ وایو هیلیم، نیان، ارګان ایټسیټرا. کوم زموږ سره چې زیرو ګروپ دی، کوم چې نوبل گیسز دي، کوم چې انرټ گیسز دي، کوم چې 8A ګروپ دی، دا ټول نوم مونږ ورته وایو. صحیح ده. نو موږ وایو دا چې دي زموږ سره تاسو وګورئ بشوړه یو یو دی. هر یو اټم په خپل ځان باندې سره سټیبل دی، د مالیکول په ډیفینیشن باندې پوره اتراویږي. نو موږ په مالیکول کې څه کوو؟ حسابو. صحیح ده. موږ وایو پریلی پاتې کېدی شي، سټیبل دي. صحیح ده. نو لکه فار ایگزامپل تاسو وګورئ هیلیم، دا هیلیم زموږ سره مانو اټامیک مالیکول دی. صحیح ده. دویم به زموږ سره راځي بچوړه پکې څه؟ ډای اټامیک مالیکول. څه؟ ډای اټامیک مالیکول. ډای اټامیک، ډای مینس ټو. صحیح ده. ډای مینس ټو، دوو ته وایي. ډای څو ته وایي؟ دوو ته. اټامیک څه؟ اټمز. چې دا به د څو نه جوړي؟ د دوو اټمز نه جوړي. دا به جوړ ګوره نوټ کړي، دا سیم اټمز هم کېدای شي او دا ډفرنټ هم کېدای شي. صحیح ده. موږ وایو میډ اپ اف ټو اټمز. میډ اپ اف ټو اټمز. صحیح. لکه فار ایگزامپل موږ وایو زموږ سره O2 N2 HCl ایټسیټرا. څه؟ O2 N2 HCl ایټسیټرا. تاسو وګورئ H جدا دی، Cl جدا ایلیمنټ دی. صحیح ده. دا دواړه سره جدا جدا اټمز دي. نو مطلب مې څه شو؟ چې سیم اټمز هم کېدای شي او ډفرنټ هم کېدای شي. لکه فار ایگزامپل تاسو اوس په دې کې وګورئ، نو یو اکسیجن اینډ بل اکسیجن، دوه اټمونه څه شوي دي؟ کمباین شوي دي. دوه اټمونه څه شوي دي؟ کمباین شوي دي. دا نشان چې دی په جوړه دا زموږ سره دی د بانډ لپاره. صحیح ده. په دې کې چې کله دې د یو بل سره څه کړي دي؟ الکترون شیر کړي دي، کوولنټ بانډ یې څه کړی دی؟ جوړ کړی دی. د هغې لپاره دا نشان دی. صحیح شو. دا شو زموږ سره ډای اټامیک مالیکول. صحیح ده. اوس ځو مخکې ټرای اټامیک مالیکول طرف ته. صحیح ده. ټرای اټامیک مالیکول موږ وایو ټرای مینس 3. ټرای اوس څو ته وایي؟ درې ته. مطلب څه شو؟ تاسې اوس د ځان نه کولی شي. ټرای مینس درې. دا به اوس په دې کې به څو اټمونه رایوځای شي؟ درې اټمونه به څه شي؟ رایوځای شي. کانسسټ اف 3 اټمز. فار ایگزامپل زموږ سره H2O CO2 O3 ایټسیټرا. صحیح شو به جوړه. څه دی؟ H2O CO2 اینډ O3. دا زموږ سره څه کو؟ دا ټرای اټامیک مالیکول اگزامپل شو. فګر تاسو ته ښکاري څه؟ اکسیجن او مینس کې څه؟ کاربن. درې اټمونه څه شوي دي؟ رایوځای شوي دي. د یو بل سره کوولنټ بانډ څه کړی دی؟ راخ کړی دی. دې ته موږ څه ټرای اټامیک مالیکول، چې هغه اټمونه کوم چې زموږ سره دا هغه مالیکول کوم چې زموږ سره درې اټمونه سره جوړ شوی دی. بل زموږ سره دی پالی اټامیک مالیکول. پالی مینس به جوړه مینی. پالی څه ته وایي؟ مینی ته، زیات، ډېر، د دریو نه سیوا. چې اوس پکې څه د دریو نه سیوا راغلي. میډ اپ اف مینی اټمز. د دریو نه سیوا اټمونه پکې څه شوي؟ رایوځای شوي. لکه فار ایگزامپل موږ وایو CH4 H2SO4. نو تاسو اوس وګورئ د دریو نه سره سیوا دی. دې نه علاوه
دې نه علاوه بچوړیا زموږ سره د شوګر C12H22O11 ګلوکوز C6H12O6 داسې and so on چې په دې کم کې زموږ سره درونه سیوا اټامونه څه شي کمباین شي نه ته موږ سوي پالي اټامیک مالیکول به ورته وایو څه ورته وایو پالي اټامیک مالیکول ها دې نه بعد بچوړیا دا خو په on the basis of number وسته on the basis of nature of atoms the nature قسم د type of atom صحیح ده نو په دې کې بچوړیا زموږ سره دی سو دوه قسمه یو ته موږ وایو هومو اټامیک مالیکول کوم ته چې موږ هومو نیوکلیر مالیکول هم وایو هومو نیوکلیر مالیکول هومو مطلب سره بجوړیا هومو مینس سیم نو د اټامیک مطلب څه شو چې د سیم اټمز نه جوړي مطلب نیوکلیر مطلب سره چې د دوه اټمونو نیوکلیس یو شانتي سیم اټمز نه سي جوړ به د سیم اټمز نه بدا سي جوړي لکه موږ کانسیسټ اف atoms of same element د یو element مختلف اټمونه به د یو بل سره شي ملاو شي د یو element دوه اټمونه یا د دوه نه سیوا اټمونه به د یو بل سره شي ملاو شي به او کوم مالیکول چې راکړی ته موږ سوي هومو اټامیک مالیکول لکه تاسو د هوګورن O2 دوه اکسیجن شي دي ملاو شي دي O3 درې اکسیجن یو بل سره دي ملاو شي دي S8 اته سلفر زم سره دي ملاو شي دي دا ټول وسلفر چې شو یا د اکسیجن شو دا ټول زم سره د یو الیمنت په O2 کې د اکسیجن چې دوه ملاو شي دا دوه د یو الیمنت دي یا په سلفر کې S8 کې چې دا سلفر ملاو شي دا ټول سره د یو الیمنت دي نو مطلب څه شو سیم دي یو شانتي دي د تمګه سوی هومو اټامیک مالیکول وایو صحیح ده چې موږ د سیم الیمنت اټمونه د یو بل سره شي ملاو شي بل زم سره د هیټرو اټامیک مالیکول هیټرو اټامیک مالیکول کوم ته چې موږ هیټرو نیوکلیر مالیکول هم ویلی شو څه ورته ویلی شو هیټرو نیوکلیر مالیکول هیټرو مینس ډیفرنٹ دا موږ په میکسچر کې هم دا هومو او هیټرو ویلو بچوړیا هیټرو مینس ډیفرنٹ مختلف وسو په دې کې سي مختلف اټمز را یو ځای شي کنسیسټ اف اټمز اف ډیفرنٹ الیمنټس څه ده ډیفرنٹ الیمنټس په کې یو بل سره شي کمباین شي به د ډیفرنٹ الیمنټس مختلف اټمونه به د یو بل سره سي ملاو شي به دا تاسو ځان په خپل باندې بچوړی چې کله تاسو په دې پوه شئ چې هیټرو څه ته وایي او هومو څه ته وایي هومو اټامیک څه مطلب دی او هیټرو اټامیک څه مطلب دی نو تاسو بیا ځان له د هغې مانو او ډای او د هغې نه ځان له اګزامپلې راغونډولی شئ لکه اوس دلته زموږ سره د هیټرو څه دی مختلف نو پای کې موږ HCl لیکلی او څه یې لیکلی په ډای کې HCl لیکلی په پالي کې CH4 لیکلی نو دا زموږ سره مختلف دي دا زموږ سره مختلف دي HCl هایدروجن او کلورین دواړه د مختلف الیمنټ سره تعلق ساتي صحیح ده نو دا زموږ سره د مالیکول ټایپس دې نه بعد وضو سطح کی پوینټس زموږ سره په لیکچر په اینډ کې زر به یې وایو ځکه چې ښه ډیټیل بحث به وشو موږ وایو مالیکول از د کیمیکل کمبینیشن اف سیم اور ډیفرنٹ اټمز مالیکول کې به سیم یا ډیفرنٹ اټمز کمباین کیږي او کیمیکلی به داسې کمبینیشن به دا به کیمیکلی کمباین کیږي مالیکول از سمالست پارټیکل اف میټر وچ کین ایگزیسټ فریلی مالیکول زموږ سره هغه پارټیکل دی د میټر چې کم ځان له یوازې پاتې کیدی شي ټایپس دي ټایپس موږ ان د بیسس اف نمبر چې دی نو هغې کې زموږ سره مانو اټامیک مالیکول ډای اټامیک مالیکول ټرای اټامیک مالیکول یا به د یو اټم نه جوړي یا به د دوو نه جوړي یا به د دریو نه جوړي او یا به پالی څه به پالی به مطلب ډیر زیات اټمونه په کې صحیح رايوځای شي به on the basis of nature on the basis of nature به جوړه موږ وایو هومو اټامیک به یا به هیټرو اټامیک به صحیح ده هومو اټامیک مینس سیم اټمونه به رايوځای شي هیټرو اټامیک مینس ډیفرنٹ اټمونه به رايوځای شي د یو بل سره صحیح شو به جوړه دا زموږ سره نننی لیکچر دا پوینټس پکار دي چې تاسو ته صحیح یاد دي دا کم لیکچر چې نن موږ وکړو دا تاسو ته یاد دي ځکه چې نیکسټ لیکچر زموږ مالیکولر ماس دی او په هغې کې بیا موږ وایو چې وټ از مالیکول مطلب څه دی نو چې تاسو ته صحیح یاد دي د مخکې نه مالیکول تاسو نن پیژندلی او که دې نه علاوه بیا هم څه کوېسچن نو تاسو خپل فیډبیک ریویو اوپینین کمنټس ټول چې دی نه زموږ سره په ایپ په تھرو باندې هم کولی شئ زموږ په وټساپ په نمبر باندې هم کولی شئ صحیح ده او دا ریکویسټ چې لیکچر بار واورئ او چې څه هم مسلې نو کانټیکټ کولی شئ او انشاءالله نیکسټ لیکچر کې چې ملاقات کیږي د هغې پورې د الله په امان